د صفا او مروه ذکر الله جل جلاله فرمای کوم ګناهګار سترګو چې هغه سفر کړی وي او دا یې لیدلی وي نو د الله جل جلاله یو عظیم برکتناک او با برکته سفر مبارک دی ان الصفا بیشکا صفا والمروه او مروه صفا هم غر دی او مروه هم غر دی من شعائر الله دا د نخد الله پاک ندی فمن حج البيت سوق چې حج د بیت الله شریف کوي او اعتمر یا د عمره ادا کوي ولا جناح نشته د گناه علیه پد باندې ان يطوف بهما چې دی طواف کی د دوانو ومن تطوع خيرا او سوق چې په خوشاله سره سنیکیو کی نفلی عبادات اضافیو کی فإن الله شاکر علیم بیشک الله جل جلاله شاکر دے او علیم دے د صفا او مروه متعلق لگا غنده حصہ بیانو پدې کې ډېر بنیادی احکام او مسائل شریعت پاک پراته دي ربط دادی چې د دین وړاندې د تحویل قبله متعلق حکم راغ او پاغي مشرکین او اعتراضات کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه قبله پرې خو دا نوې ته مخواړولو فاغه تکلیفات باندې الله بیان کو چې تاسو پاغي صبر کوئ اوس دغه خبرو نه بعد د حج او د عمرې د زیارت په نیت چې انسان د کور اوځي او د هغې نه غیر چاپیر طواف کوي نو په دې کې انسان مشقت برداشت کوي او په دغه تکلیف او مشقت باندې به صبر کوي په دغه تکلیف او مشقت باندې به صبر کوي ذکر الله پاک جل جلاله د حج او د عمره بیان دلته او کو وړاندې د صبر بیان او د کین ضمنن د صبر بیان او وړاندې چند آیتونه د بناء کعبه باندې چې کعبه شریف ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړه الله ورته حکم وکړ چې دا د طواف کوونکو د اعتکاف والو د پاره پاکه کېدار قسمه اشیاء دا اوسم چې اهل عرب د دې د دومره عظیم صفایه او نظافه خیال ساتي دا د قران کریم په دې تعلیمات باندې غیر روان دي د حج او د عمره متعلق یو حدیث پاک وره دا په حقیقت کې ګران کار دی نو ایته بچاته دا نه چې حج لمزه غوري پاغي کې دومره مشقت او دومره تکلیف ته بلکې ترغیب بوله ورکه کدا دې چاته وې چې دومره ګران کار دی په یو احرام کې بلس ورځي یا لس غنټه به پکې او په داسې مشقت بروانه په ځواندې چپړې بدی اچولي او داسې به نو بیا څوک نه دي سب ترغیب ورکه باقی الله تعالی د هغه خپل دومره برکت او جلال لري چې الله انسان لا مدد او برکت ورکي ضعیفان چې امثال لګي کونټه اغیم سعی کوي د صفا مروه حیران بشي بوډېګان ضعیفان
ثواب کې متاب ته چې لاندې کوشي حیران به پاتې شي چې دا وګوره الله همت ورکوي د هغې خپل برکت طاقت ول الله ورکي. نو دا صفا او مروه د الله د نښو نه دي. دا د خانه کعبې په مخامخ باندې دوه غرونه دي. اوس سړی چې داسې مخ کی نو دې ښي لاس ته صفا راځي او ګس لاس ته مروه راځي. طواف چې د کوم ځای نه شروع کېږي د رکن یماني له طرف نه نو اووه چکر چې برابر کړې په اووم چکر باندې به ته سیده کوم ګیټ طرف ته وځې الی السعی الی الصفا والمروه غټ غټ بورډونه ورته لګېدلي هغه اټومیټک ډیجیکل هغې باندې په هغه اشارو کې په لیټونو باندې راځي لیکلي پکې چې دا صفا مروه دی دا شروع ده دا انتها ده دا ابتدا ده میلې نحضرین دي پکې په منځ کې په هغې کې شنه شنه راډونه لګېدلي هغه ځای کې به منډه وي غرار شي داسې د دې خپو دقلته د هاجري بیبي منډې والی دي ابراهیم علیه السلام منډې وهلي دي نو دا د هغې هغه یادګار دی الله تعالی د حکم شریف په حیثیت پاتې کړی. نو دا صفا او مروه دوه غرونه دي. د صفا معنا دا کلک کاڼې او د مروه معنا دا لږ نرم کاڼې چې سړی پکې پیاده مزل کولی شي. دا د دې معنا ده. دویمه معنا یې دا ده چې صفا خالص ته وایي خالص کاڼې د صفا غر یعنې خالص کاڼي و پکې غټې غټې تیږې وې ګټې وې او مروه دا غر چې دی نو دی کې لږ واړه واړه پتریلي کاڼي و په هغې کې بني آدم تلی شو. یو قول دا دی چې دا شاذ هم دی ډېر زیاته ترجیح ورله مفسرین نه ورکوي چې د صفا غر باندې آدم صفی الله راکوز شوی و او په مروه باندې امرأه حوا رضی الله عنها راکوزه شوې وه. دومره مزل لکه دې ځای سړی په لیربي دوکانه پورې ځي داسې او بیا چکر کې راتاوي. د صفا غر په خپل اک اصلي حالت باندې پروت دی څه حصه کم چې په هغه دور کې اوس 1400 کال کم و بیشو د مروه غر اوار شوی دی مکمل هغې ماربل لګېدلي دي. نو عمره چې ادا کې نو د میقات